د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو انصاری لا ورتلل. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د وفات نه پس ما یو انصاری ته ووی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو وفات شو، اوسه پورې د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم لویه ډله موجوده ده، راځه د دوی نه په تپوس مسلې یادې کړو. هغه انصاري ووی چې آیا د دې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په موجودګۍ کې به هم خلک تاسو ته مسلې پوښتنې دپاره راځي؟ حال دا چې د صحابه کرامو لویه ډله موجود ده. لنډه دا دغه صاحب خو همت ونه کړو او زه مسلو پسې شوم او د کوم صاحب متعلق چې به ماته پته ولګېده چې پلانې حدیث هغې نبي علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلی دی، هغه ته به ورتلم او تحقیق به مې ترې کولو. ماته د مسلو ډېره لویه ذخیره د انصارو نه حاصله شوه. بعضې خلکو ته به لاړم، معلوم به شو چې اوده دی، نو ما به خپل څادر هلته په درشل باندې کېښودو، انتظار کې به کېناستم. اگر چې په هوا سره به مخ او په بدن خاورې هم پرېوتلې، خو زه به هلته ناست وم. کله چې به هغه راپاڅېدو نو کومه خبره چې به معلومول وو د هغې به مې ترې پوښتنه وکړه. هغه حضراتو به ویل چې ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام د تره زوی یې، تا ولې تکلیف وکړو؟ زه به دې راغوښتی وې، خو ما به وی چې زه علم حاصلوونکی یم، په دې وجه زه زیات د حاضرېدو مستحق یم. بعضو حضراتو به تپوس وکړو چې ته د کله نه ناست یې؟ ما به وی د ډېر ساعت نه. هغه به وی چې تا بد وکړو، ما ته به دې خبر کړی وو. ما به وی زما زړه ونه غوښتل چې تاسو زما په وجه د خپلو ضروریاتو نه فارغېدو نه وړاندې راشئ. ان تر دې چې یو وخت داسې هم راغی چې خلک علم حاصلولو دپاره ما څخه جمع شول. بیا هغې انصاري صحابي افسوس وکړو، ویې ویل چې دا خلک زموږ نه زیات هوښیار وو. پیدا کې لیکي دا هغه څیز و کوم چې حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه د خپل وخت حبر الموت او د بحر العلم لقب ورکړو. کله چې د ده وفات وشو نو طایف کې و. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه زوی محمد رضی الله تعالی عنه د جنازې لمونځ وکړو او ویې فرمایل چې د دې امت امام رباني نن رخصت شو. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه د آیاتونو شان نزول پیژندلو کې د ټولو نه ممتاز دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به دته د علماو په خاص صف کې ځای ورکولو. دا ټول دغې قربانۍ نتیجه وه. که چېرې دې د خپلې صاحبزادګۍ چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د تره زوی یم په ګمان کې اوسېدو نو دا مرتبه به ورته څنګه حاصلېده؟ په خپله د آقای نامدار نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د چا نه علم حاصلوئ د هغه مخکې عاجزي کوئ. بخاري شریف کې د مجاهد رحمت الله علیه نه یې نقل کړي دي چې څوک علم حاصلولو کې حیا کوي یا تکبر کوي هغه علم نشي حاصلولی. د حضرت علي کرم الله وجهه ارشاد دی چې ماته یو حرف هم وښودلو زه د هغه غلام یم، خوښه یې خپله ده که ما ازادوي که مې خرڅوي. یحیی بن کثیر رحمت الله علیه وایي چې علم راحت او آرام سره نه حاصلیږي. د امام شافعي رحمت الله علیه ارشاد دی چې کوم کس علم بې رغبت او بې پروایۍ سره حاصل کړي هغه نشي کامیابېدی. خوا چې څوک خاکسارۍ او حاجتمندۍ سره حاصلول غواړي هغه کامیابېدی شي. معیر رحمت الله علیه وایي چې موږ به د خپل استاد د ابراهیم رحمت الله علیه نه داسې ویرېدو څنګه چې څوک بادشاه نه ویرېږي. یحیی بن معین رحمت الله علیه ډېر لوی محدث دی. امام بخاري رحمت الله علیه د هغه متعلق فرمایي چې
د محدثینو څومره احترام به هغه کولو دومره بل څوک ما په کولو نه دي لیدلي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه وایي چې ما د بزرګانو نه اورېدلي دي چې څوک د استاد قدر نه کوي هغه کامیابېدی نشي. دې کیسه کې که یو خوا د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه د استادانو سره عاجزي او انکساري معلومیږي، نو بل خوا ورسره د علم محبت او د هغې پابندي هم معلومیږي. چا سره به چې ورته د حدیث پته لګېده زر به تلو هغه نه به یې حاصلوه، خو په هغې کې به څومره مشقت، محنت او تکلیف اوچتول وو. او حقه دا ده چې بې محنته او مشقته علم خو یو خوا معمولي څیز هم نه حاصلېږي. او دا مثال مشهور دی: څوک چې اوچتې مرتبې غواړي شپې به روڼوي.